موږ چې کله زخمیانو نو زما یو ډز دلته لګېدلی و مرۍ کې نو د وینه به راوته خوله باندې نو چې کله مونږ هلته هسپتال کې واچولو د هلکان چې به راتله دیو کتئ زما وینه په پوزه په خوله را روان ده نو دیو خیال به دا و چې یاره بس دا بس ختم لاړو نو دې ټولو به بیا رابغله زه به یې خور کړم راوبلو دې چغې به یې کړې او زه پل هوش کې وم هر څه مې کاته هلته خو ډاکټران ورسه لګولي وو کاته یې په زړه مو د هر څه نو ډاکټران ورته دې وویله چې ډېرې ورته ویل دې ټیک دی تاسو صحیح ګوره خو چې نه کېده نو بس دیو بیا ونیوم پیشنټ ټیټر ته یې دننه کړم بیا خو ډاکټران خپلو کې لګیا وو خبرې کولې ډېرې بیا دیو هم دغسې کول هغه وردي مردي بدلوله نو په هغه واسکټ خو یې ما نه سري کو کپړې هم سري کړې وردي بیا پیپونه میپونه راوړه هغه وړو بولو دپاره او دې دپاره نو ما هغه یو لاس زما دلته دوه ډزه لګېدلی او دا دلته لګېدلی او د لاسونه زما پل لغو نو ما هغه وخت کې ډاکټر ته مې لاس ونیو خبرې مې کولی شوې ده ته مې اشاره کړم ما ورته دا سیزونه ما لګوو بس دیو ډېر زور لګوو ما ورته مه لګوو ما ورته اپرېشن درله کوي اوس نو ما ورته وکړه اپرېشن اشاره کړي ما ورته خو دا سیز مه لګوو بیا دا ما پسې خپله یو ملګری و ډاکټر صاحب هغه یې راوستو هغه ما ته ډېر مینت وکړي ګوره دا ما ورته بیا ما منع کړو ما ورته مه لګوه بس ډاکټر صاحب دې له راځي بیا مه راځه ما خوا ته بیا هغه طالبان په ګیټ ولاړو دیو په زور راننوته هغوی ورته ویل بس یار مه یې لګوه چې هغه وایي چې مه یې لګوه مه یې لګوه بس موږ استاد دی موږ هر څه خدمت کوو مه لګوه بس هغوی ورته وایي صحیح ده بیا خو به دغسې وه چې دا شپه تېره شوله ډریپونه به لګېدلي وو نو زه به بیا دوه کسه دې ونیو زه به لاړم نو تش اودس خو مې په ولاړه دغسې مات کړو هغوی کومه چې هغه ولاړه یې سیزونه جوړ کړي خو بیا د یوه ورځ تېره شوله په دې دویمه ورځ باندې ما فل خوراک شروع کړو د مرۍ لږ تکلیف و خو خوراک ما عام نارمل بیا شروع کړو څنګه چې روغ سړی کوي بیا زه دې ته حیران وم چې خدای خیر وکړي اوس خو لاسونه دواړه کار نه کوي پلستر یې هم دي نو اوس که ما ته ته لوی اودس ما دې ضرورت پېښ شي زه به څه کوم یقین وکړه د 12-14 ورځو پورې ما لاسونه نه شو غځولی 12-13 دن کې ما ته د لوی اودس ما دې ضرورت نه دی پېښ شوی دا د الله د طرف نه سړي سره امتحان